کتونکو زه حضرت حسین تاسو ګورئ بازي رانیوز دا وخت موجود یم سنټر هسپتال چې تاسو ته موږ مختلف ځایونو کې ریپورټ درکو. دا وخت زه موجود یم هسپتال کې. دلته له وارثه یو مریض پروت دی چې د پته نشي چې دا چا دی او څوک دی. دغه نو زه اول خپل مرګو ټولو ته دا درخواست کوم چې دا ویډیو څومره شیر کولی شي شیر کړئ چې یاره د دې پته ولګي دا په هسپتال کې پروت دی. دلته د ډاکټر صاحب هم د والي سره خبرې اترې کوم چې یاره د دلته د څومره ورځ ده او دی په کوم بیس دلته کې راغلي دي. نو ډاکټر صاحب موجود دی. السلام علیکم ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب خپل تعارف را سره وکړئ. زما نوم جی طاهر امین دی. زه دلته په ایچ یو کې ایز ا رجسټرډ نرس خپل ډیوټي انجام کوم او د دې مریض په حواله به تاسو څه خبرې وکړم. دا مریض په 19 تاریخ باندې هسپټل ته راغلی دی د روډ ټرافیک اکسیډنټ سره جی او داسې دغه شیدو اکسیډنټ کړی په چلګره روډ باندې دی. هغې نه پس دلته منتقل شوی دی. زموږ سره نن د دې پیشنټ چې دی نو ټوټل 15 ډیز شوي دي او موږ حتی امکان خپل کوشش کړی دی د میونسپل په پوینټ آف ویو باندې چې څومره موږ کوشش کولی شو چې د دوی په طریقه باندې ریلیټیوز موږ ډاکټر صاحب دا ته ووایه د دې پیشنټ د علاج څه پروګرام دی د میډیسن څه حساب کتاب بالکل د هاسپټل ټول د دوی خپل څونه زموږ سره چې ریکوایرمنټ شي د دوی د هاسپټل په بیس باندې فیسیلیټیز دي هغه دوی ته ټول میسر دي. انټي بایوټیک دي هر قسم انفیوژنز دي. د هغې نه علاوه زموږ انټرنسونه خپل سټاف چې دی دوی سره خپل شیرینګ کوي. ټول کنټریبیوشن دی هغه موږ دوی سره کوو. لکه مثال د دوی ډیلي بیس باندې چې کوم دا شیټ وغیره لګي یا ډایپرز لګي نو هر څه هغه موږ خپل هڅې امکان کوشش کوو. ډاکټر صاحب دا څه وایي تقریبا څومره ورځې دي دلته کې په دیو کې زموږ ټوټل زموږ سره دي راغلي په 15 ډیز زموږ سره جوړ شوي دي او دیو ته دوی ته موږ سره راغلي په 29 تاریخ باندې دي. 29 تاریخ نو دې موږ څه چاره دي څنګه کړی چې دا یا موږ پیژنو یا دې علاوه تاسو پکچر ورکړي یا چاله پکچر زوم شي دي فیسبوک باندې میډیا باندې ډېر باندې پکچر زوم شي دي. ایون موږ لکه دومره سټرګل کړی دی چې د نادر آفیس سره موږ هم هغه سره رابطه کړله کو داسې نادر دې حوالې سره څه وایي هغه دا ویلي چې داسې پیشنټ چې دی نو د دې لپاره یو پروسیجر دی هغه د انټیریئر منسټر په تھرو باندې کېږي چې هغه یو تھرو پروپلشن باندې به هغه پیشنټ چې دی یا هر یو کس شي نو هغه به موږ څه کوي چې د هاسپټل په تھرو باندې موږ هغه پیشنټ آیډنټیفای کېږي چې دا یو لاوارث پیشنټ دی او موږ په هغه تھرو بیا کوم هیډ افیس چې دی اسلامآباد کې د نادره نو هغه به بیا زموږ لوکل د نادر افیس چې د هغو سره به راځي. سر جي یو خبره سره دوباره بیا مینشن کړئ د دې کوم ځای نه راغلی او څنګه لکه دلته کې راغلی هسپتال ته دوی راوړل شوي دي چکدرې روډ باندې دوی اکسیډنټ شوی دی چکدرې روډ باندې او بیا هغه ځای پولیس راوستي دلته چې دوی هسپټل ته ټریټمنټ لپاره دې کې څه پرچه یې پایله راستې شوي دي. اوس لږ ساعت مخکې موږ هم رابطه کړې وه دي یو کس سره د ایډي والا سره دي د ایډي یو ملګری راغی او بخور یې د هغه وویل چې دې کې په اوچ کې چې دی نو اف آی آر کټ شوی دی په اوچ کې کومه لوکل تاڼه چې ده هغې کې هغه چې اف آی آر کټ شوی دی. نو موږ بس دا ریکویسټ کوي چې هره طریقه باندې د دوی اټنډنټ را پیدا شي نو دا به زموږ لپاره ډېره لکه یو ښه اچیومنټ دي. ښه مننه راځه چې تاسو خبرو کولو یقینا کتونکو تاسو زه بیا یو ورځ د دې تاسو فیس پین تاسو وګورئ دا ابۍ ده دلته پروفیسر چکدرو باندې دی اکسیډنټ شو هلته کې د دې په وینو مطابق په اوچ کې په دې کې اف آی آر هم شوی او دا تاسو زه ښیم تاسو ټولو ملګرو ته زه درخواست کوم چې دا ویډیو څومره د نشر کېږي تاسو شیر کړئ چې د دې وارثان پیدا شي چې تاسو وکړئ. هماغه د ژوند راکې اجازه د الله په امان.